بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دوی کسان داسې دي چې هغه مستجاب الدعوات دي، یعنی د هغه دعاګانې الله جل شانه راوک پړاوک قبلې په هغه کې پمنس کې رکاوټ او نو دغه سو وخت لګي ډایرک پړاوک باندې د دې دوی کسانو دعاګانې الله جل شانه قبلې دې ته مستجاب الدعوات وي چې الله جل شانه د هغه ډایرک دعا قبلې. نو اول کسب کې هغه چې هغه دعوت المظلوم، یعنی د مظلوم کس دعا قبلېږي، الله جل شانه د مظلوم کس دعا قبلې. دویم د مسافر او دریم د پلار د بچی د پاره. اول چې مظلوم دی په هغه باندې ظلم کیږي او په هغه باندې په هر ځای کې وي، مظلوم دی ته نه وي چې په جیل کې وي په هغه باندې ظلم کیږي. جیل کې اکثر بے ګناه نه وي، ګناهګار هم پکې وي، او چې کوم بے ګناه وي په هغه باندې ظلم کیږي، نو دې کس الله جل شانه دعا قبلې او دا مستجاب الدعوات وي. یا په بل ذریعہ باندې په د باندې ظلم کیږي خو چې دې مظلوم وي، ځکه چې دل څوک نه وي نه د دا پاویات چې کوي نو صرف یو الله ته کوي، نو الله جل شانه د دعاګانې قبلې. دویم نمبر مسافر، ځکه چې په پردي وطن کې وي او د کور نه لوي وي او مسافرې لتلې وي، چې دعا کوي نو الله جل شانه تعالی سنو چت کی بل سو کې وینو بل چاته پاویات کول نشي، الله جل شانه ته پاویات کوي نو الله جل شانه د دعاګانې قبلې. او دریم نمبر پلار چې د خپل بچی د پاره دعا کوي نو الله جل شانه د پلار د بچی د پاره دا دعا قبلې، ځکه چې دا د خالص د الله د رضا د پاره وي او دې کې څه بل مقصد نه وي، نو الله جل شانه د بچی د پاره دا دعا دا قبلې. نو دې درو کسانو الله جل شانه دا دعاګانې قبلې او دوی مستجاب الدعوات ګرځولې دي، یعنی دوی هر دعا الله جل شانه قبلې. اول مظلوم دی، یعنی په چا باندې چې ظلم کیږي. دویم مسافر دی، په پردي وطن کې مسافري کوي، د هغه دعاګانې الله په قبلې. او دریم پلار چې د خپل زوی د پاره دعاګانې کوي نو الله جل شانه د دې درو کسانو دعاګانې قبلې. واحد دعوه الحمدلله.